الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام عليكم. رواه مسلم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې تاسې په جنت کې نسی داخلېدلی در څو چې مؤمنان جوړ نسی، او تاسې کامله مؤمن نسی جوړېدی در هغه وخته پورې در څو چې تاسې په خپله کې یو د بل سره محبت ونه کړي. ایا زه تاسې ته در وښیم هغه څه چې د هغه په کولو سره ستاسې په خپله کې یو د بل سره محبت پیدا سي؟ تاسې سلام عام کې سلام ته رواج ور. عزتمنو، څومره سخت وعید دی دا زموږ تاسې دپاره. د نبي علیه صلات وسلام فرمان دی چې تاسې په جنت کې نسئ داخلېدلی در څو چې مؤمنان نسئ، او کامله مؤمنه نسئ جوړېدی در څو چې په خپله کې محبت سره ونه کړي، او په خپله کې محبت ذاتیږي په سلام کولو سره. نن دې حدیث ته وګورو او د مسلمانانو حال ته وګورو. ټول یو د بل سره دست او ګریبان دي. نن د مسلمانانو په خپله کې نفرتونه دومره ډېر سوي دي چې هغه د ګنډلو نه دي. څوک د ملکونو په بنیاد باندې په خپله کې نفرتونه سره کوي، دا پاکستان دی، دا افغانستان دی، او دا فلانی دی، او دا فلانی دی. څوک د لسانیت پر بنیاد باندې نفرتونه سره کوي، دا پښتون دی، دا پنجابی دی، او دا بلوچ دی، دا سندی دی، او دا ازبک دی، دا تاجک دی، دا فارسیبان دی، او دا فلانی دی، او دا فلانی دی. څوک د قومیت پر بنیاد باندې نفرت سره کوي، دا فلانی زی دی، او دا فلانی زی دی، دا فلانی خیل دی، او دا فلانی خیل دی. څوک به د پارټۍ پر بنیاد باندې په خپله کې نفرتونه سره کوي، دا فلانی سیاسي پارټۍ والا دی، دا فلانی سیاسي پارټۍ والا دی. چې ګورې ټوله به یو د بله خلاف لګیا وي، د بغض، د نفرت، د تعصب ورونه به لګوي. حالانکې مسلمان الله څه فرمایي؟ محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. چې مسلمان به پر کافر سخت وي او په خپله کې به یو د بل سره محبت کوي، رحم به کوي. لیکن نن مسلمان په خپله کې یو د بل سره دست و ګریبان دي، یو د بل سره نفرت کوي، یو د بل سره بغض کوي. د کفر د خوشحالۍ دپاره د مسلمانانو غاړې وهي. کفر ته بیا ټوله پر سجدو باندې پراته وي، په خپله کې به سره دست و ګریبان. پر معمولي اختلافاتو، د مستحباتو پر اختلافاتو، د مباحاتو پر اختلافات به دومره حتی سره رسولی، یو به یو ته کافر وای، بل به بل ته کافر وای، یو د بل خلاف فتواوي جاری. دینداره طبقه بېدینه خو لا مشو. عزتمنو، دا حدیث ته وګورئ، آخرت ته وګورئ، د خپل میانځ څخه دا نفرتونه وباسي. سیاست دی پر خپل ځای ټیک دی وایي که، لیکن یو د بل خو خلاف خو نفرتونه مه کوئ، یو د بل خلاف خو بغض مه سره کوئ، یو د بل خلاف خو میدانونه مه ګرموئ، مه یې تودوئ. شس یو د بل سره سلام وایست، یو د بل سره په مینه مناویږ، یو د بل سره روغبړونه کو. سلام خو ګسه اوس میږ ته میانځه وړی دی. لوی عاجز صاحب یې را روان بي، سلام به نه وایي. ټلیفون به ور وکړې، سلام به نه یې، هلو به یې. هلو ولې سلام؟ السلام قبل الکلام. دا خبر د مخه سلام وایه. پر لارې سره روان یو وایي چې دی سلام وایي، بل وایي چې دی سلام وایي، دواړه سره تیز. اخر یو وایي تاونه وایي، بل وایي تاونه. نو په خپل میانځ کې سلام عام کی او په خپل میانځ کې محبتونه راولي. الله دې زموږ پر حال باندې رحم وکړي. دا حدیثونو ته ګورو او زموږ حالاتو ته ګورو، ډېر پر غلطه روان یو. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارني نبوي حدیث ته غوږ واست.